السلام علیکم. اپیسټاکسس څه ته ویل کیږي؟ اپیسټاکسس ویل کیږي کله چې زموږ سره سپېږمې نوین راځي دا ته ویل کیږي اپیسټاکسس. کله د بلیډینګ کیږي رسنه د نوز نه و زموږ سره میلې دا بچا کې کیږي دا زموږ سره زیاتره کیږي په ماشومانو کې چې دا هغه کوم ماشومان چې دا هغه عمر 2 کال نه تر 10 کال پورې یا دا شان کې د چا عمر چې 10 کال نه تر 10 کال پورې هم وي دا کسان ته هم چانس شته وشي دیوتا اپیسټاکسس وشي. دا یو سپېږمې نوین راتللی شي پس کې ګرمۍ په موسم کې دا شان چې کوم دی یا زموږ سره کله هوا یخ شي دا هوا د حواله سره وجنه زموږ سره سکیږي زموږ په سپېږمۍ چې کوم نیوکاس وینو دا د سره چې کوم دی ډرای کیږي. کله چې زموږ سره د وچه هوا راځي نو زموږ چې کوم ډرای میوکاس دی او دا شان کې هوا زموږ سره وچه هوا نو زموږ سپېږمۍ چې کوم داسې سره کړی کیږي چې کله دا کړی شي زموږ سپېږمۍ چې کوم د کیپیلریز وي نری کیپیلریز وي چې دا کیپیلریز زموږ سره شي دا ریپټر کیږي او دا وجه چې کوم دی سکیږي دا وینه بیا خطر راځي په سپېږمۍ باندې. اوس به خبره کوي په جهاد په حواله سره چې مین دا سوچ نه کېږي زموږ سره ګرمۍ موسم په هوا کې زموږ سره نمی کم شي نو مین یو خدای دغه وجه نه کې چې سره څوک خپل سپېږمۍ چيلي به بار چې کوم داسې مګي رامګي دغه نه وجه چې کوم دی هم دا وین راتلی شي دا شان کې چته کې سو شان کې څوک راولېږي هم څوک وخی چې سپېړه ورکی یا چې دا شان کې څوک ورکی نو چانس شته چې دغه وجه نه هم سو شي دغه بلیډینګ شروع شي. وسره دا شان کې چته کې څوک د بلډ پريشر مریضان وي هغه د بلډ پريشر دوايان ډیر زیات استعمالي بلډ پريشر ګولو استعمال سره دغه وینه چې کوم زموږ سره نرميږي نو چانس شته چې زموږ په سپېږمۍ باندې راشي وینه راشي. دا شان کې کسو د اسپرین ګولو ډیر زیات استعمال کوي نو هغه د اسپرین چې ګولې چې کوم دي زموږ سره وینه نرمي نو چانس شته چې دغه وجه نه هم په سپېږمۍ باندې راشي وینه راشي. دا شان کې زموږ سره وټامینز هم دي چې دغه کمی کله زموږ وجود کې راشي د هغه وجه نه هم په سپېږمۍ باندې چې کوم د وین رالي شي لکه مثال په تور باندې زموږ سره چې کله په باډي کې وټامین سي کم شي یا دا شان کې کله چې زموږ سره په باډي کې وټامین کې کم شي د هغه د کمی د وجه نه هم په سپېږمۍ باندې سره رالي شي وین رالي شي. دا شان کې بار څوک پرنځي کوي یا دا شان کې چاته چې کوم د الرجی وشي او داغه چې کوم د یا او د زکام وشي او هغه د سپېږمۍ بار مګي نو چانس شته چې په دا حالت کې هم سره شي په سپېږمۍ باندې وین راشي. نو دا زموږ سره مختلف وجوهات اوس خبره کوي چې دا به موږ کنټرول کوو څنګه یعنی یو کس دی یو ماشوم دی یا چې کوم دی اټ کس دی هغه ته په سپېږمۍ باندې وین رااله نو تاسو به دا کنټرول کوئ څنګه یعنی څه قسم پاس ایډ چې تاسو هغه ته ورکړي او دا هغه د وینې چې کوم دا کنټرول شي. نو ول خو به تاسو دا کوئ چې کله هم چاته د وینې رااله نو په دې کې د خطرې څه شته نه خو در خطرې سبب جوړېدل شي کچته کې تاسو دغه په وخت باندې خیال ونه ساتئ نو مینلی به تاسو بس کوئ چې دغه ماشوم به تاسو سوري ته کوي به او بل به تاسو دا کوئ چې دغه ماشوم ته به وایي تاسو د سپېږمۍ چې کوم د داسې ونیسي په ځا شان به دوړ ګوتو باندې به د سپېږمۍ د شاته کې ونیسي. بس زیاتره خلک داسې کوي چې اکثر ماشوم سملوي ماشوم به سملوي نه تاسو به چې کوم دی ماشوم به شان نیغ کېنوي څنګه چې زنه ناسم او داسې بوله شان کې لګ مخ ته راکته کوي صحیح شو دا شان کې مخ ته بوله سره راکته کوي او سپېږمۍ بوله دا شان کې ونیسي تقریبا 5-6 منټ پورې چې کوم تاسو دا سپېږمۍ ولې شي ویني چې کوم دا بیا خپل باندې سګي کنټرول کیږي یا دا شان کې تاسو د مخ لاس یې حواله شي په سروت لګي شان دی وبا ما چول شي چې دا سره زمونږ د کوم ویزه چې دی دا سره کنستراکشن نو چې کوم دی به دا ویني زموږ سره شي دا سټاپ شي 5 منټ نه 10 منټ پورې دا وینه کنټرول شي او که چاته کې د ډېر ټایم لوج نه دا وینه نه کنټرول کیږي یعنی سیواش ولا وینه نه کنټرول کیږي نو تاسو بیا ځان په وخت باندې هسپتال رسول شي او هسپتال کې خپل ټریټمنټ کول شي. یا دا شان کې که چاته کې تاسو خواته نږدې داسې ډاکټر وین تاسو اته هم تللی شي او خپل علاج په وخت باندې کول شي. کله چې هم زم د باډي نه لاز بلیډینګ کیږي زم باډي کې چې کوم دی د بلډ کمی راتلی شي دغه بلډ د کمی د وجې نه زم باډي کې مختلف قسم نوري مسلې هم راتلی شي. نو دا زموږ سره یو اویرنس میسج تاسو لپاره چې کله زموږ سره هم په ګرمۍ کې د چا بس په باندې وینه راشي نو دغه وجوهات سدي او دغه د کنټرول کېدو لپاره موږ ست طریقه کار کوو. امید کوم چې تاسو په دې باندې پوه شئ ان شاء الله ملاقات وکړي په نوې ویډیو کې د نوې موضوع سره. خدای پامان.